الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا زما د اسلام خوګو مسلمانانو سامعین حضراتو دا دنیا چې آباد شوی ده نو د زنانو د لاسه آباد شوی ده او دا دنیا چې بورانیږي نو د زنانو د لاسه بورانیږي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د خزو متعلق یو سوخ کلی او قیمتي ارشادات او فرمایي چې پای کې لومبنه رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل خزه چې 15 وخت منځ کوي هغه د رمضان شریف روزي نیسي او د خپل عزت حفاظت وساتي او د خپل خاوند تابعداري وکړي نو داسې خزه جنت ته په کومه دروازه شي غواړي نو داخله دي شي ګورئ جی دی کې کوم دی اوس زنانو ته یو خپل پیغام زما عزتمند یو نصیحت پروت او دا نصیحت چا کړی دی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د زنانو ته کړی نو ګوري اولنې دا صفت هر زنانه په ځان کې راولي دا خبره د ځان کې راولي او دا خبره د ذهن کې راولي چې دا نصیحت رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی نو په دې کې به زمونږ استاد لپاره خیرونه برکتونه وي چې کومه زنانه دا صفات په ځان کې راوسته ګوره دې کې او فرمایل چې 15 وخت د منځ اهتمام ورسره د رمضان المبارک روزي او زما عزتمندو د خپل عزت حفاظت وساتي او د خپل خاوند تابعداري نو دا چې جنت ته په کومه دروازه داخليږي داخله دي شي بل ځکه دویم ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو سړی عرض وکړو اے دا الله رسول صلی الله علیه وسلم فلانی خزا ډیر نفلونه منځونه او روزي او خیراتونه کوي خو خپل جبه سره گاونډیانو ته تکلیف هم رسوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې هغه به دوزخ ته ځي ګوري دا جبه دومره خطرناک شی دی چې د دې جبه د لاسه زما عزتمندو نن دنیا غرق او تباه ده د دې جبه د لاسه خواخي خفا د دې جبه د لاسه سخر خفا د دې جبه د لاسه خاون خفا د دې جبه د لاسه زما عزتمندو پکور کې چې څومره زنانه دی خفوي د دې جبه دومره خطرناک زهر وي چې زما عزتمندو دغه زهر چې پزړه باندې اولګید نو دا ټول عمر د پاره چې کم دی دغه سړی به لیواله بیواله ګرځي دا به ټول عمر کې زیل را نشي نو زما محترم یو دا جبه په حفاظت کې الله رسول فرمای اے معاذ د پوره دین خلاصه در توخم یا رسول الله ضرور خای الله رسول مبارک صلی الله علیه وسلم ورته فرمای دا خپل جبه مبارک الله رسول مبارک اونې ولا وته اے معاذ دا جبه په کنټرول کې ساته د پوره دین خلاصه ده دا جبه زما عزتمندو انسان سار راپاسي د بدن د ټولي اعضاګانی زما عزتمندو دی جبه ته وي چې د خوده د پاره صحیح چلےګا ستا د لاس به مونږ ټول په جهنم کې سوځيږو دا لاسونه دا خپې دا سترګې غوګونه دا ارس دی جبه ته وي چې د خوده د پاره صحیح چلےګا نو زما محترمو ام دغه جبه به غلطه استعمالي سار به مسلمان وي ماخام به کافر وي ماخام به مسلمان وي سار به کافر وي نو دا به داسې قول زما عزتمندو داسې فعل به دنه ثابت شوی وي چې دا به خبر هم نه یو د دین اسلام نه به وتی نو بیا هغه عرض وکړو چې فلانه خزا نفل منځونه او روزي او خیراتونه سزيات نه کوي خو جبه سره گاونډیانو ته تکلیف نه ور کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې هغه به جنت ته ځي هغه جنت ته ځي نو هغه خو گاونډیان یاد ک چې په کور کې در سره کم خلق دي بهترین اخلاق والا رسول الله صلی الله علیه وسلم چاته ویل دي بهترین اخلاق دا زما عزتمندو هغه انسان بهترین اخلاق والا دی چې د چا په خپل کور کې اخلاق خوي د چا په خپل کور کې اخلاق خوي بار خو هر سړی خده خو چې په خپل کور کې زما استا اخلاق د زنانو سره د زنانو خپل سړو سره ماشومان سره زما عزتمندو خولي اخلاق پایو رکشے لیکلیو دل برائے فروخت قیمت 1 میٹھا بول
زما محترم خلک زړونه چې کم دی په څه سره اخلي؟ په پیسو سره نه، په خوږې خبرې سره. ته د خپل خواخې خدمت نشي کولی، نور چې کم دی په هغې باندې مال نشي خرج کولی، دومره خو کولی شي چې خوږې خبرې ورسره وکړي، هغې له ډاډ ورکړي، هغې له تسلي ورکړي. درېمه خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل اے ښځو ما تاسو دوزخ کې ډېرې لیدلې. ښځو تپوس وکړو د دې څه وجه ده یا رسول الله صلی الله علیه وسلم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل تاسو لعنت ټولو څیزونو باندې ډېر اچوئ، یعنی لعنت، ملامتیا او زما عزتمندو خیرې زیاتې کوئ، او د خاوندانو ناشکري ډېره کوئ، او د هغوی درکړي څیزونو ډېرې بې قدرۍ کوئ. تاسو د خاوندانو د طرف نه چې کوم درکړل شوي څیزونه دي نو د هغې تاسو بې قدري کوئ. نو خاوند بې ستړی ستومانه راشي کېنه تا ماله څه کړي؟ تا څه کړي دي؟ تا خو ماله بغیر د تکلیفونو او بغیر د غصو د کنځلو تا خو ماله هېڅ هم نه دي کړي. نو دا خبرې زما عزتمندو خپل خاوند ته کول، نو الله رسول صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې د دې وجې نه به هم دا زنانه د جهنم په اور باندې سوځېږي. دا ځکه دا زنانه ما په جهنم کې ډېرې وکتلې چې دې لعنت ډېر لیږي، دې ناشکره دي. نو زما محترمو د خیرو د قبلېدو هېڅ پته نه لګي. اکثریت ماشومانو ته هم خیرې کوي، دغه شان خاوند ته هم خیرې کوي، ځان ته هم خیرې کوي. نو د خیرو د قبلېدو دغه ټیم کې خو ته په غوسه کې زما عزتمندو په غوسه کې تا خیره وکړه، خو د قبلېدو څه ټیم معلوم دی؟ بچي ته دې خیره وکړه. زما محترمو چې دا بچی کله زلمی شي الله رب العزت په زلمیتوب کې دې بچي له مرګ راولي، دغه مور یې جاړي، پلار یې جاړي چې یا الله دا زلمی زوی دې رانه ولې واخیستو؟ الله پاک ورته فرمایي په ماشومتوب کې دې مور دې بچي ته خیره کړې وه، او هغه میوه چې هغه کله کچه وه نو ما دنه نه اخیستله، چې میوه کله پخه شوه دنه مې واخیستله. ځکه چې کچه میوه څوک نه شو کوي، چې کله میوه پخه شي بیا یې وشو کوي. دې وجې نه چې کوم دی بچو ته خیرې مه کوئ زما محترم. دا عبدالرحمن سدیس دا دومره ورانو چې زما محترمو دبه ډیر زیات ورانې به کولو. یو ورځ شګې راوړلې شګې، او زما محترم مور یې وړه غږل او مور ته په خانک کې هغه شګې ور واچولې خاورې، خانک کې وړو کې ورته هغه. نو هغه مور ورته د ډېر قهر او د غصې نه وایي زه الله دې د خانه کعبې امام کا. الله رب العزت وګوره. نو دی وجه نه زما محترمو خیرې مه کوئ. پنځمه خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې کله یوه ښځه خپل خاوند ته دنیا کې څه تکلیف ورکړي نو جنت کې چې کومه حوره به هغه ته میلاویږي، یعنی د خاوند ته کومه ښځه خپل خاوند ته تکلیف ورکړي نو په جنت کې چې کومه حوره به د دې ښځې د خاوند ته میلاویږي هغه وای، هغه چاته وای؟ دی ښځې ته وای. وجه څه ده؟ دی خاوند له تکلیف ورکو نو هغه وای چې خدای دې تا غرقه کړي، دی ښځې ته خیرې کې خدای دې تا غرقه کړي، هغه تا سره میلمه دی، زر به ستا خوانه مونږ طرف ته راشي، ستا د خوانه به مونږ طرف ته راشي. ډېره تکلیف مه ورکوه، دا خفه کوه مه، دا ناراضه کوه مه. زما محترمو کومه شپه چې ښځه د خاوند نه خفه تېره کړي ټوله شپه په دې ښځه باندې لعنت ورېږي. یا خاوند ناراضه دی خفه دی او ښځه پې پروا نه ساتي. داسې ښځې به تاسو وګورئ، خاوند غریب بې خفه وي خدای دې ړه وچوي، دا به خپل یو بېل ځای کې سملي، خاوند غریب بې خفه پروت وي، خفه به پروت وي. نو زما محترمو ټوله شپه په دې ښځه لعنت ورېږي. نو د خاوند د ناراضتیا نه به ځان ساتئ. وجه څه ده؟ د خاوند نوم دا د الله نوم دی، الله خاوند ته یو لوی مقام ورکړی دی. زما محترمو یو زناور راغی، هغه د خپل مالک څخه شکایت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کولو، نو الله رسول ته سجده وکړه. نو صحابه رامخکې شو یا رسول الله چې یو زناور تاسو ته سجده کوي نو موږ له خو پکار دي چې اول نمبر کې تاسو ته سجده وکړو. زما محترم پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي که د الله نه ما سوا بل چاته سجده جایز وي ما به ښځو ته حکم کړی خپلو خاوندانو ته سجده وکړي. دومره لوی مقام خاوند ته میلاو دی، دغه خاوند خفه دی
او ته پې پروا نه ساتي نو یاد ساته ټوله شپه په تا لعنت ورېږي او که په دې حال کې د لمرګ راغی قسم په رب العالمین جنت څه کې د جنت خوشبو هم در باندې حرامه ده. نو شپږمه خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې الله جل جلاله هغه ښځه خوښوي چې خپل خاوند سره محبت او مینه وکړي او د پردي سړي نه خپل حفاظت وکړي د پردي سړي نه خپل ځان په حفاظت کې وساتي یعنی خپل آواز خپل اندامونه خپل زما عزتمندو هر څه دا ډیکوریشن سټایل زما عزتمندو میک اپ د خپل خاوند ته به کوي خپل خاوند ته به دا نخري او ناز او ادا کوي چې په هغې سره خپل خاوند خوشحاله کي. اکثریت زنانه زما عزتمندو خاوند غریب به بار نه ستړی ستومانه راشي نو دا به پواړه په دې کور کې ګرځي ماشومان به هم ګنده پندوي کور به هم ګنده پندوي خپله به هم ګنده پندوي بویونه به ترې روان وي او چې کله چېرته روان وي بازار ته ځي ترور کره ماما کره نیا کره پلار کره مور کره ځي نو زما عزتمندو څومره به ځان ښایسته کړي ښکلې جوړه به واچوي ښایسته خوشبو به ولګوي په دې ښځه خو لعنت ورېږي تاسو وایئ په دې ښځه لعنت ورېږي ښځه به خپل خاوند ته سینګار کوي خاوند ته به ځان ښایسته کوي د خاوند زړه دې ونه ګټلو د خاوند زړه دې راضي نه کړو نو زما عزتمندو نور خلک دې راضي وي او یا دې ناراضي نو مسله حل نه شوله. خاوند راضي کول پکار دي د الله رضا بیا په دې خاوند په رضا کې ده بیا په دې رضامندۍ سره چې کوم دې زما عزتمندو دې ښځې نه الله راضي شي چې د کمې ښځې نه خاوند راضي وي دا جنتۍ ده مرګ سره به سیده جنت ته ځي نو د خاوند د راضي کولو د پاره دا ښځه زما عزتمندو خوږې پستې ښایسته ښکلې خبرې کوي ښایسته خبرې کوي چې ما خاوند خوشحاله شي په کور کې یو غم خفګان تکلیف مخې ته راغلی هم وي هغه ډایرکټ خاوند ته نه بیانوي خاوند یې بار نه ستړی ستومانه راشي زما عزتمندو څنګه حالاتو سره خاوند غریبي تیر شوی را تیر شوی وي د مرګ نه بچ شوی وي کور ته راشي دلته به ښځه زما عزتمندو خاوند ته هغه لوی لوی بېګارونه او هغه خبرې به ورته را شروع کړي چې غریب بار دومره نه ستړی شوی چې کور ته رادن نه شي او د دې خبرو سره خاوند غریب څومره ستړی شي او زما عزتمندو د هغې ډه خفه شي نو خاوند خفه کول دا څومره لوی ګناه ده زما محترم. اومه خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې کومه ښځه کالی د ځان ښودنې دپاره واچوي کالی سره زر د ځان ښودنې دپاره چې کوم دی هغه اچوي نو قیامت کې به هم هغې سره هغه ته عذاب ورکولی شي قیامت کې به دغه کالی د دې ښځې دپاره د عذاب ذریعه جوړیږي نو ځان ښودنۍ دپاره نن سبا چې کم دی دا تاسو ګورئ افسوس د نن سبا د ښځو په حال باندې ځکه چې نن سبا اکثره زنانه په دې مرضونو کې مبتلا ده کومې ښځې چې دا غواړي چې په آخرت کې د الله جل جلاله د عذابونو نه محفوظ شي نو هغې له پکار دی چې په دې څو خبرو باندې عمل وکړي کومې چې بره ذکر شوي دا بره چې کومې خبرې ذکر شوي نو دې خبرو باندې عمل کول پکار دي. الله جل جلاله دې مونږ ټولو ته توفیق راکړي چې دا ټولې خبرې خپلو ځانونو ته ورسو او په دې باندې عمل وکړو او زما محترمو وہی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت سے نہ نوری ہے نہ ناری. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.